أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدقت يا رب العالمين. دا سورة الماعون دا شروع شو رستو آیاتونو کی د ماعون لفظ راضی نو دا غي د وجه ټول سورت ته سورة الماعون دا ویل شوی. تسمیت الکل باسم الجز. مخ کی سورت کی الله رب العزت قریش تووی فلیعبدوا رب هذا البيت، بس تاسو بندگیو کې د رب د دغه کور، الذي هغه رب اطعمهم چې تاسو لره طعام درکو من جوع پس تو لګینا، یعنی بندگیو کې د الله رب العزت. نو دې صورت کې الله رب العزت فرمایي چې ما خو درته بندگیو کې تاسو خو بالکل داغي الټا وکړه، تاسو خو یکذب بالدین فذلک الذی، تاسو خو دغه دین چې یا د ورځې د جزا نه د سره انکار وکړ، ما خو درته د الله بندگیو کې او تاسو د سره څوک انکار وکړ. نو دا صورت کې دې صورت کې دا خبره ده. الله رب العزت فرمای مکه مکرمه کې را نازل شوه دي، ابتدایي سوراتونو کې دي. الله فرمای ارایت الذی، خبر راکې ماتا، الذی په هغه بنده باندې یکذب چې دروغ غني دروغجن کوي، بالدین سلرا د ورځې د جزا لره. دین ورځې د جزا د حساب کتاب ته ویل شي او دین ته ویل شي. نو الله رب العزت فرمای ارایت اخبرنی هل عرفت، ما ته خبر راکې آیا تاسو پیژنې څوک، الذي هغه بندا یکذب چې دروغ غني بالدین سلرا، دین لرا ورځې د جزا لرا د بدلی لرا آخرت لرا، چې دا دروغ غني په هغه بنده باندې خبر راکې. نو الله په خپل تفصیل کوي. الله وی چې دا څوک دی، الله وی فذلک، نو بس دا بنده چې دی الذي هغه دی یدع الیتیم، چې دی یدع چې دی دفع کوي، دی دیکه ورکوي الیتیم چالرا، یتیم لرا. دی دا صورت هم نازل شوی پس د صورت التکاثر نه، نو هغې کې کثرت د مال یا د اولاد یا د افرادو ته اشاره وه. نو دلته الله رب العزت فرمایي چې انسان دی که په ده باندې افراد زیات شي، هر څه زیات شي، خو چې د کور سربراه دی مړ شي، مشر مړ شي، پلار مړ شي، مور مړ شي، نو الله فذلک الذی، نو دا هغه کس دی الذی هغه یدع الیتیم چې دی دیکه ورکوي چاته، یتیم ته. د یتیم مال هغه ورسره حق کېږي د یتیم، خو د یتیم له څه ورکوي یا دیکه ورکوي. صحیح. اوس پلار مړ شو، مور مړه شوه، بل څوک مړه شو، د هغې نه پس پکار دا وه د یتیم مال که هغه اجازت هم ورکي، نابالغه دی، اجازت هم ورکي چې زما د مال نه خرچه وکړي، هم د هغې اجازت لره اعتبار نشته، د هغه د اجازت اړو اهمیت نشته. او دا خانان برو لګي، دا درېمه ده، دا دویمه ده، دا جمعه ده، دا څلوېښتي ده، دا پکې پلانکي خیرات دی، دا تنګري خیرات دی، هېڅ اهمیت نشته. الله رب العزت فرمای فذلک الذی، نو پس دا هغه کس دی
فذلک بس دا چې دی الذي هغه بنده دی یدعو الیتیم چې دیګه ورکوي چاته یتیم ته. نو هلکه کله چې سړی وفات شو زنانه وفات شوه ته وګوره په دې باندې حقوق العباد حقوق الله وګوره په دې باندې د چا قرضونه یي بل څه وي هغه وګوره د کفن د بنغم یې وکړه دا بیا چې د یتیمانانو مال دی لرګه بیا د نر زوی شه چې ستا حصه کمه رسي ټول ورپسې خیرات کړه. الله فرمای فذلک الذی یا په معاشره کې تا سره په چم گاون کې یو بنده اوسي ما بل د چانه تاسو کې ملګه چارته ویلو دغه پلان کې کور والده یتیمانان دي خوا کې نږدې په غلاره کې کسان اوسېدل نو ورته لکه دا څوک دی پیژنې وینه پیژنې ورته لکه چارته چې یتیمانان دی یا یتیمان مونږ ته چا ویل نو ورته خانو سو ورسره امداد وغیرہ نه مونږ ته پته نشته خدا سي پلان کې راځي نو کې دې دای بس خپلوان نه. الله رب العزت دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د حدیث مفهوم دی او استاسو سره په دې مال کې د غریبانو حقوق دي صرف دا حق نه چې دا زکات او د دین علاوه پتا صاحب نشته یا ته مالداري نو چې دا مسله یاد کړه چې څنګه د یو کس وارث نشته او تا لری مالدار می تا د یا ته لری مالدار او تا په وراثت کې لګه معمولی سم در رسی تک شان دغه وارث مړ شو نو چې د چانه مړ نشو کم جام دی او تا ته د معمولی سم را رسی هغه د کار روزګار او د سکول نشي وغیرہ نو هغه ته چې تا ته څومره ایسه ملاوي دا اوس خود سره نشته هو پرس کدنه تا ته دونه ایسه ملاوي دي شو کده سر چرته معلوم پس د هغه اوس دا ذکر دي چې د سره هغه مالم نشته نه دی ګټلی شو نه دا کار کول شي د ارسنه وته دي نو دومره امداد چې ستا وس کیږي دا بول سره ته کې دا پتا لازمي د دې بل طرف چې څونه تا ته وراثت ملایي یا سیام بنده الله رب العزت چاله فراهی د مال ورکړ دا د انسانیت تقاضا ده چې دی په صحیح ځای کې ولګ د نوم په ځای کې نه په صحیح ځای الله فرمای فذلک الذین بس دا هغه بنده دی یدعو الیتیم چې دی کور کوي د پکوي چاله را یتیم لرا ولا یحض او دی تیزین ور کوي ترغیب نه ور کوي الا طعام المسکین په طعام د غریبانو باندې نو طعام نه صرف روټه مراد نه ده طعام نه د زندګي سہولیات مراد دي چې څومره ته ورکول شي ستا وس څومره ستا وس او دا وس دا دغه نه چې دا غینه لاندې ستا وس نه کی چې دا غینه بر ستا وس نه کی ای ته وس ویل یا خبر دویم نمبر خبره په زید د دې چې تی کاروباري خلکو لور کې چې دا کاروباري سوالګری دي نه وګوره چې څوک زیات مستحق وګوره د دې وجه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ستاسو مال دی نو خوري مگر تقوا ده وی ګوره چې ستول پیسې ورکې هغه په نشه خو نه کوي چرته الته په چرس خو نه بعضو ملګرو ته ویل لکه دې ګناه کې پلان کې سره شرکت مکو نه دا خو زه د دې وجه کوم چې پیسې به بچت شي دې باندې به بچو مچوله سوالي بچت مچت نشته د نشي ستاس خوا بیماری که ته زر پیری هغه د نشي سیز ورکې اب بیا ځان دغه پیسې په بل څه خراب او دا معاونت په ګناه په ګناه کې معاونت ته شل پیری یو کس سره وی چې دا نشي د عزیز مې لواړ ته د پیسې د کور ته وړه ګناه ته په آرام کې شرکت او کداړو ثواب دین دیتا بسو گناوی چی سو غلال اوڑی تو ارتا درمپایا کی دی ہوتا وی چی ندامی دتا لگا آسانی پیدا کرے چی پا دیوار اوڑی پاسان دیتا اللہ سوک ثواب ہوئی نو اللہ وی ولا یحض علی طعام المسکین وی دی ترغیب ام نور کئی پا طعام دا غریبانانو باندے امام انقلاب عبید اللہ سندی رحمہ اللہ فرمائی اغوی چی دا کم دے کہ اللہ فرمائی چی لکا غریبانانو لحق ورکے دیل چی دین طعام ورکے دا ورکے آغا ورکے وی دا دی دا مطلب نری چی بس صرف زکاة و خیرات ورکا وی دا دی مطلب دا دی چی دی دا خپل وقت یو ذمہ دار شہری وګرځوا د
د ژوند لاره اسانه که څنګه ستا بچي سکول وی ټکه شان پکار دی که دا ځان د بچي په شانې نشي داخله له کمزوري سکول کې داخل که خو چې سکول وی چې په لار کوڅه کې نه ګرځي ورنه دکه کس به ډاکې کوي دکه کس به بیا سبا به دې ته تانګي دی بچي دی لارې شو کوي دی به بل څه کوي دی به بل ستا بچي ښه جامې اچوي نو هغه له هغه نشي ورکوي د هغې نه کمزوري ورکه ستا بچي چې دی علاج کېږي هغه ته شفا ته نشي بوتلی غټ هسپتال ته بل ته نه کمزوري کېږي خو چې علاج یې وشي چې د هغه بیماري متعدي ونه ګرځي سبا به دغه بیماري ده به تا ته منتقل کېږي بل ته به منتقل کېږي بل ته بیا به دلته د دې وجې امام انقلاب صاحب وایي چې هغه ته ذمہدار شهري وګرځې ته هغه خلکو سره په رفتار کې برابر کا دا د قرآن چې دستانه غواړي الله دې راته آسانه کړي ولا يحض على طعام المسكين الله رب العزت فرمایي او دې تیزی نه ورکوي په طعام د مسکین باندې دا کم بنده دی هغه بنده دی چې کم د دین تکذیب کوي ګوره الله خپل صفاتونه بیانوي بل الله وی فویل صفت ګوره موږ عربي صفت دی ته وایي چې چا کې خراب صفت یې هغې ته ویلی شو چا کې ښه صفت وي هغې ته ویلی شي خو هغه خراب چې هغې ته صفات قبیحه وي خراب صفتونه یا صفات ذمیمه ورته ویلی شي او د نور د صفات حسنه وغیره الله وی فویل بس هلاکت دی عذاب دی د دې بنده دپاره چې څوک دا کارونه کوي اوس دا کم بنده دی الله بلم وی الله وی فویل بس هلاکت دی للمصلین د مونځ کوونکو دپاره د چا دپاره د مونځ کوو ورته وی کاکا نیت مې هم تړلی دی او اودس چرندام مې هم یخنۍ کې کړی دی او بیا هم الله وی هلاکت دی د چا دپاره د مونځ کوونکو دپاره نو الله وی الذین دا هغه کسان دي هم عن صلاتهم چې دی د خپل منځونو نه ساهون غافل دي د خپل منځونو نه څه شي دي غافل دي بے خبر دي مستبوي چې کاکا فویل هلاکت للمصلین د مسکن دا خدا سوا چې پکار دی د نور په نسبت خو خدي کوي او یا ته دې صورت ته وګوره دا صورت څه شی دی دا مکی دی څه شی دی مکی دی په مکه مکرمه کې را نازل دی او په مکه مکرمه کې منافق نو په مکه مکرمه کې منافق نو منافق په کوم ځای کې پیدا شوی دی په مدینه منوره کې منافق نو بیا خو کافر مونږ کوي کنه کوي دا خو دلته کې بیا دا خبره له چې آیا د دین اوس کافر دغه مراد دغه ځای هغه به خبره او غافل نو بیا خو دلته الله وی چې مونځ یې کو مشرک مونځ کو او مشرکانو مونځ کو د عربو مشرکانو بم مونځ کو د عربو مشرکانو بم مونځ کو د کړکیچه مسلمانان هم مونځ نه کوي حساب لګوا نو د عربو مشرکانو بم مونځ کو نو وی مخکې تیر شوی دي ما کان صلاتهم غالبا الله رب العزت وی نه دی مونځ د دوی مگر دوکا اسی ځان له دوکا ورکړي ټیټ پاس ځکه عقیده په مونځ نشته مونځ ستانه څه تقاضا کوي ستانه غواړي چې ته خالص د الله بنده جوړ شي د چا بنده جوړ شي د الله د چا بنده جوړ شي د الله او د بت تم سو بت و سجده س الله ته بت پرستی پرستار د دې دنیا دی خو الله ته سجده لګي او دی خو چې دې صنم ته لګي نو د دې وجه الله وی فویل او دا لانهم الله رب وی لانهم لا يعتقدون وجوبها ځکه چې د دې عبادت یا د دې سجدې یا د دې منځ دا عقیده نه لرله چې دا لازمي دي بس کوه د خپل خوښې مونږ دی دا ابراهیمیان به ځان ته وي نو بس چړه به وختل لګ عبادت به وکړو لبه نه وختل نه به کو عقیده نه وکړه او عقیده په منظم نه وا دا منځ خالص د الله د رضا نه ګرځو هر چا ته سجده کوله هر چا ته سجده ما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديه بیا امام شافعی هم فرمایي وی كانت فيهم الصلاه په دې مشرکانو کې امام شاه ولی الله سے وی په دې کې داسې کسانو چې به مونږ کو مشرکانو کې کاکا د دې کړکیچه مسلمانان نه مشرکان په دې کې داسې و چې هغه به مونږ کو او په من کې داسې شته چې هغه مونږ نه کوي
نو فرق و ظاهر دی د رقیب و زما مینه کې بیا څنګه التباس پتا زما د مینې راو نو بس الله دې بدلون راولي نو انقلاب به پانی راشي ته به ګورې د وختونو د بدلون ورځې نه دا مې یاد کړي نو الذین هم عن صلاتهم ساهون الله رب العزت فرمایي چې دې د سنه د دې مون نه څه شي دي غافل دي به خبره دي خو دې ځکه نقطې ته خیال وکړه چې الله رب العزت موږ سره ډېر د رحم معامله کړې دا یې نه دی ویلې چې الذین هم فی صلاتهم ساهون دې په دې موږ کې به خبره غافل دي ورنه کاکا ټول پکې راګیرو اریو موږ په مانځ کې خوچنیاتو دړو بیا پکې کله پټي کله پکې دکاني کله پکې چې دې موږ پکې نن سبا کله پکې دا پروګرام لا پوسټر سیټ کوو کله پکې پروګرام لا چې دا بلانکټ هم راشي دا بس کنو ټول په مانځ کې دا ګډوډ سوچونه نو الله دا نه دی الله سانتیا تا او ماته پیدا کړی او البته دا درته ویلي چې ته کوشش کوه چې ستامون دا خالص الله ولو ګرځي الله توفیق راکړي نو الذين هم عن صلاتهم ساهون دا هغه دي چې د مون نه غافل دي او بلا وجه علماء لیکلی دا چې دا مونږ د منافقانو دي مونږ د چاري د منافقانو دي نو منافق به خلکو ته کته چې د خلکو په نظر کې کلی نو بیا به عبادت کو او که خلکو به توجه نه ونه بس بیا به عبادت نه کو بیا به شاک نو د خپل خوخي مونږ نه د الله د خوخي مونږ د چا د الله د خوخي الله توفیق راکړي امين او الله بل وای چې دا زکه دا مسکون کې هلاک دي چې یو د مون نه غافل دي بل الذين دا هغه کسان دي هم یراؤون چې دی ریا کوي سکیا دی ریا کوي وکاکا دی وای چې زالکا دا دوره کا ته نپل کوم د دې د باره کوم چې ماته مثال په تور ګل لا وګوري ما ته چې دینو دغلته بلال وګوري ما ته سپید لا وګوري ما ته ګوګلا وګوري ما ته افتخار وګوري چې دا وګوري چې دا خسړې لري چې سبا ز سړک ته وزم وي بچي السلام علیکم جی تاسو خو تاسو خو ډیر نفلونه کوي داسې نو د دې لپاره دې مونږ کوي دې صدقه د څه لپاره ور کوي دې دا چې 10 روپے رو باسي او داسي کیو تا پسې درمنډه کې چې دا زکات والا جی دا والا دا چې پټه نه ور کوي نو د دې وجه دا الله رب العزت فرمایي چې الذين هم يراون دی ریا کوي او د ریا عبادت رب ته قبول نه دي هغه سبق لري قبول چې بي ریا دي نو الله رب العزت ته موږ د ریا نه وساتي او حدیث کې راځي چې ریا پټ شرک دی ریا څه شي دی پټ شرک دی نو پټ شرک دی دا وایي کنه چې ته الګ یو عمل کې اسی اختبا عمل خلک د چا لپاره کوي د الله لپاره او ته وی چې د عمل زه د الله لپاره کوم خدای مثال پته و د ریاض لپاره کوم چې دیمره ته خسړې و اکرام کاکا لپاره کوم چې دیمره ته هم جمعات کې اکثر ناسي نو چې سبا دی دیو ماته بیا پیزار سم دیو ماته نو استاد ذهن کې بدای عمل د دې لپاره نه د دې لپاره به عمل نه کوم عمل به د اسلام لپاره کوم د الله د رضا لپاره الله توفیق ګرانه ده غواړي اول ما ته ګرانه بیا چاته ګرانه کوشش وکړو الله دې له توفیق راکړي نو الله وی الذين دا کسان دي هم یراؤون چې دې سکیا ریا کوي نو ریا کاکا دا غینه د بچ کېدو د لپاره با په ځان باندې کوشش بس پټه صدقه ورکا پټه جړه کوا الله رب العزت چې څوک تم نه ویني الله دې له توفیق راکړي بیا الله فرمایي کاکا یو بل وی ويمنعون الماعون او بل دې من کوي د استعمال سيزونه سوکته وی الګه بلچه راکا نه دی ورته د څه بلچه ما بلچه دان لاغشته ځان نه میخره د استعمال سيزونه نه ور کوي الګه کوداله مې لګه پکا ته دې خیال کودا ته غنه ما دل اغشته کوداله راځم هغه راځم په نمبر ويمنعون الماعون یا بلا معناوکا او دی منکوي د سيزونه دی منکوي هغه سيزونه چې هغه روزمره استعمال د استعمال اشیاوي خو د خوراک لپاره مثال په تور خلک د یو بل نه معمولی چې وړي لکه چې راکا چې را سره ختمه مالګه لګا راکا دی مالګه خدا نه 10 روپے پونه شو نه مالګه الګا ډبه راکا ډبه خو په 2 روپے ځان لډبه خو سیرګټو لنه ګور ها الګا مال چې دینو سم پخړی لګا تلکاری راکا نن سنشتا دغه وکړه ترکاری ورکه مونږ ځان نه رسیدې یخنه ته وګورو باران ته وګورو تعالی پکې ترکاری نه
نو خبره ده الله ويمنعون الماعون او د استعمال سيزونه منع کوي. نو بیا ځوان په سوال نه تیری دا بچا چا روزګار خو بیا لکی سره چایته بل څه جوړ کړ. انسان د ضرورت په یو بل ترازی. د صحابه بارک الله فرمای و یسرون علی انفسهم ولو کان بهم وی دی یو بل ترجیح ورکړي په خپل ځان بل ترجیح ورکړي. نو اوس د استعمال سیز دی او تی ورکې یو کس ته تا پته ده چې دی غلط استعمالي. مثال په دور موټر سایکل در نبوزي او خالی راولي د نردوي چې دی بیا په ریزرو کې نشي چالولی. سایکل در نبوزي او پنچر درته ودرې کوداله وړي او هغې له هر څه سوکي موکي واړي. نو بیا ورته ووایي چې بهی دروغ به بیا هم نه وی ګورې چې نه درکو ورته بهی نشم درکولی ما ته څه وجه څه ورته یا ورته داسې وایي چې بهی تاله خو سړی چې درکړي نو هغه به ستا سرتېره شي او ته ځان سره اوسه. نو په دغه لار بوله دروغ به بیا هم نه وي چې نشته تا سره خو موجود دې وجې اسان حسابونه له مثال په طور څوک راشي وایي پیسې ماتې کړه. نو چې کله گنجایشي ماتي ورته ماتي چې کله نه نو دا ولا کوشش دا کو کله نه کله هم چې دغه هم دخلې نه چې نشته خو کني کوشش دا کو الله وایي چې بهی کمې دي ماتې کمې بس نو د دې وجې الله وی ويمنعون الماعون او دې منع کوي د استعمال سیزونه. نو چې روزمره کوم استعمال سیزونه یو بل د حاجت وي اس بي سبا نه منې کوي او د ضرورت په بنا چې هغه خرابوي نو هغه به ورته په شایسته طریقې سره. اللہ فرمائے ارائیت الذی خبر راکے ماتا اخبرنی حل عربتا بفعل ماتا خبر راکے پہاگ بندبانی یفعل فعلا من یکذب بالدین چی سوک کوي تکذیب د دین دا کس هغه کم چې کار کوي دغه خبر راکې. یا ارایت آیاتا لیدلی دی الذی هغه بندا یکذبو چې تکذیب کوي بالدین د ورځې د جزا د آخرت. نو فذلک الذی الله وی دا هغه بنده دی یدعو الیتیم چې شړی یتیم لرا چې د پکوي دی کور کوي یتیم لرا ولا یحض او دی تیزی نو ور کوي علی طعام المسکین په طعام د غریبانو باندې. فویل بس هلاکت دی عذاب دی للمصلین د منسکون کو د بارا کم منسکون کی الذین دا هغه کسان دی هم عن صلاتهم چې دی د خپل منځونو نه ساهون غافل دی بے خبر دی. الله دې دغه نه بچ کی. الله فرمای الذین دا هغه کسان دی هم یراؤون چې دی عمل کوي د بار دریا چې دی ریا کوي الله دې بچ کی. ويمنعون او من کوي الماعون د استعمال سیزونه. الله رب العزت تیرا الله د نیکی توفیق راکړي. دا درته الله دور جهان خیر ونصیب. الله عمل کې اخلاص پیدا کړي. الله حاضر جمع